نو ما خبره کوله ده چې لکه پاسه ډیوه بله کا کنه نو یا ډیوې بلې کې یا پاسه ډیوه بله کا نو دا رڼا خورول د ډیوه بلول که ستا خیال کنه نو دا د پوهې علامت دی دا چې کوم دی د زده کړې علامت دی دا زړونه روښانه کول دي دا علم خورول دي خیال دی بالکل لکه داسې ښکلې خبرې در راواغسې د کوم ځای نه د خبر را شروع کړه د ډیوې کنه او کوم ځای کې چې دنه ودروله نو واقعي چې دا ډیوې چې دي کنه ډیوې بلول اسیم دا ډیوه چې دی نو دا د عاجزۍ یو نښه غوندې بېشکه او عاجزیم پکې ده او رڼام پکې ده د علم سره چې دی نو تړلی یو علامت هم دی بالکل چې علامتي توګه باندې خلک کوي کنه علم چې دی نو دا رڼا ده نو دا رڼا چې دی نو دا د ډیوې نه حاصلېږي موږ له پکار دی چې موږ دا ډیوې روښانه کړو کلي په کلي کوڅه په کوڅه کور په کور چې دی دا ډیوې روښانه کړو دا صحیح حقیقت کې دا ډیوه بلول او ډیوه مړه کول لکه ډیوه بلول دا خو د ژوند علامت هم دی کنه یو سړی هغه موږ پښتانه چې کوم دي چاته دعا کوي خدای دې د ژوند ډیوه بله ساته خیال دی یو خو د علامت هم شو یو د علم علامت هم شو او د دې په ضد باندې چې کوم خبره ده هغه تیاره ده هغه جاهلتوب دی بالکل جهالت دی نو دا دوه شیزونه چې دي نو لکه په خپله کې روان دي تیاره او رڼا ټیک شو نو رڼا چې دا زموږ دپاره یو ستا خبر چې ژوندم دی دا زموږ دپاره پوهه هم ده او دغه چې دی تیاره چې هغه د هغې ضد دی هم دی هغه باطل هم دی که نه د باطل خیال سره اسیم ګوره کوي خږي په تیارې که نه خږي په تیارې لکه مثال د سړي پکې بیخي نظر نه لګي داسې جهالتوب هم دغه جهالت خو علم چې دی نو دا واقعي چې دا رڼا ده او رڼا چې ده نو دا زموږ دپاره یو ښایست راوړي د دنیا روښانه کوي د مینه ویشي د امن راولي دا سړي کې خاکساري پیدا کوي ډیوې به مونږ څنګه بلو تاسو د ساحل چې دی نو د هغې وضاحت وکړو چې مونږ علم خور کو مونږ امن خور کو مونږ شعور خور کو مونږ عقل خور کو مونږ ژوند چې دی ونازو او مونږ چې دی نو د مرګ او ژوبلې نه چې کوم دی ډډه وکړو چې را سره یوه خوله دي او هغې ډیوې بلول غواړي او مونږ سره په دې تعمیري او په اصلاحي سفر کې چې دی نو شاملېدل غواړي نو هغې دې راشي مونږ سره زمونږ په شمېره باندې په 0937 920 611 باندې خپل فکر شریک کړي راځئ چې ډیوې بلې کړو دغه پیغام د ساحل یوسفزي هم دی دغه د نور رحمان سهار هم دی او دغه د پښتونخوا ریډیو مردان هم دی او د دې درې واړو نه علاوه د چا دی دا به مونږ ته د ټلیفون د لارې پته لګي